السلام علیکم ملګرو. په پی ټی آی امریکا کې یو ډیر غټ الزام لګیدل دی. بل طرف ته عمران خان د غدارو خلاف هم یو غټ اعلان کړی دی. عمران خان د کې پی کې وزیر اعلی محمود خان هم د پارټۍ نه چوټي کړی دی. شبرزیدي کوم چې د عمران خان خلاف مخکې یو ډیر غټ بیان ورکړو چې د عمران خان په حکومت کې معیشت ډیر خراب حالت طرف ته روانو، داغه هم یو یوټرن ناغلی، هم یوټرن بیان جاری کړي. په هغه باندې هم خبره کو. بل د نگران وزیر اعظم حواله سره هم د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ سره میټینګ شوې دي. باغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځو چې اوس د دې هډلاینز تفصيلات طرف ته راځو. شبرزیدي مخکې بیان ورکړو چې د عمران خان حکومت کې معیشت ډیر خراب حالت طرف ته روانو او اوس شبرزیدي خپل بیان نه یوټرن ایشتل دي. شبرزیدي د دې بیان خلاف اسد کیسر هم بیان ورکړو. د پی ټی آی ډیر رهنما د شبرزیدي خلاف بیانونه جاری کړي وو. اوس شبرزیدي د خپل بیان چې کوم بیان د پی ټی آی خلاف ورکړو هغه نه یوټرن ایشته او نوې بیان راغلی دی چې پاغي کې شبرزیدي دا خبره کړې ده چې د پی ټی آی په حکومت کې د پی ټی آی په دور حکومت کې د معیشت چې کوم پلانینګ هغه کې هیڅ قسم خامی نه و. شبرزیدي ویلي چې ما په سیستم تنقید کړی دی او په پی ټی آی می هر غس تنقید نه دی کړی دی. په دین ایمان سوکویږي نه. شبرزیدي چې کله د عمران خان حکومت راغو نو هغه ټایم کې شبرزیدي وی چې ما عمران خان ته وی چې تعالی حکومت ملو شو، خو عوامو له خبره ښکارا ک چې پاکستان ډیر په خراب حالت کې تعالی ملو شو، یعنی عمران خان ته پاکستان ډیر په خراب حالت کې ملو شوی. نو عوامو له خبره کلیر کا. خو بیا چې عمران خان حکومت لره نو بیا عمران خان پسې د عمران خان پارټۍ نه استعفا هم وشته. عمران خان حکومت پسې دا خبرو کې چې عمران خان حکومت کې هیڅ قسم پلانینګ نو او معیشت چې کم دی غټول د عمران خان حکومت کې خراب شوی دی. اوس د خپل بیان نه بیا یو ټرن ایشتل دی او صفه الفاظو کې ویلي دي چې ما د عمران خان معیشت باره کې داسې خبره نه ده کړې. اوس د نگران وزیر اعظم حواله سره چې کوم نوی اپډیټ راغلی غداري چې نگران وزیر اعظم حواله سره د مسلم لیگ نون رهنما او د پیپلز پارټي رهنما چې دی خپلو کې میټینګ کړی دی او د دوړو پارټیانو په مشوره باندې نگران وزیر اعظم د سیاست بنده جوړ کړل شي. دوړو پارټیانو دا مشوره کړې ده چې نگران وزیر اعظم د سیاسي سړی جوړ کړل شي ځکه چې راتلونکي چې کوم الیکشن دی هغه هم په خپل ټایم باندې وشي او بل په دای باندې څه کیسز راو نړي، بل عمران خان له ریلیف ملو نشي. نو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې کوم دی غیدا کوشش کوي چې نگران وزیر اعظم دی یو سیاسي بنده جوړ کړل شي او هغه بنده دی هم د مسلم لیگ نون د پارټي ویجی. دا خبره پکې لا نوي. بل جی یو ای د طرفه هم یو بیان جاری شوی دی چې د شهباز شریف نه نواز شریف خلی لیډر دی، د شهباز شریف نه نواز شریف بهتر لیډر دی. استحکام پاکستان او پرویز خټک پارټي د مفاد پرستو خلکو پارټي ده. دا بیان چې کم دی د جی یو ای د طرفه جاری شوی دی چې شهباز شریف نه خلی لیډر چې کم دی غ نواز شریف دی او دا نوې چې دوه کومه پارټیانه جوړې شوې پرویز خټک پارټي او تحریک استحکام پارټي چې کومه نوې پارټي جوړه شوې پنجاب کې نو دا د مفاد پرستو خلکو پارټیانه دي. بل طرف ته عمران خان د کې پی کې سابقه وزیر اعلی محمود خان هم د خپل پارټۍ نه چټي کړي دي. د پارټۍ بیسیک رکنیت چې کوم دی د محمود خان ختم شوی دی، ختم کړل شوی دی. د پارټۍ ګروپس وغیرہ نه محمود خان ته هم چټي ملو شوی د سابقه وزیر اعلی د کې پی کې هغه د پی ټی آی نه کمپلیټلی چټي کړل شوی دی. تاسو ته معلومه وي چې کله پرویز خټک خپل پارټي جوړه کانو محمود خان ورسره برابر شریکو. بیا محمود خان انکار هم وکړ چې پرویز خټک سره شامل نه عمران خان سره رابطه هم شوی و. خو اوس عمران خان چې کم دی د خپل پارټي نه چټي کړي او د کې پی کې پسته سنور هم داس لیډرز دي چې هغه مخکې پی ټی آی سره او هغه دوه طرفه وار کولو. عمران خان ته به تاسو سره یو او دلته پرویز خټک له به تاسو سره یو پاغي باندې د عمران خان کمپلیټ یقین نو ای عمران خان سره یو قسم له دوکا کول نو دا غي بیسیک رکنیت د پارټي ختم کړل شوی دی چې ټاپ نوم پک کم دی وزیر اعلی محمود خان، سابقه وزیر اعلی کې پی کې محمود خان دا غنوم په ټاپ باندې دی. بل طرف ته احسن اقبال چې په پی ټی آی باندې امریکا کې کومه مطلب یو قسم له الزام لګیدل دی. وفاقي وزیر احسن اقبال دا داوا کړی چې امریکا کې پی ټی آی پاکستان باندې پابندي سازش کوي. د پی ټی آی سیاست د ملک دشمن سیاست دی. پی ټی آی د سیاست په نوم د ملک ادارو سره دشمنی کوي. مسلم لیگ نون واحد داسې جماعت ته چې ملک ته ترقی ورکول شي. او احسن اقبال دا هم ویلي چې زه د پی ټی آی رهنما ته دعوت ورکوم چې مسلم لیگ نون کې شامل شي او ملک ته ترقی ورکړي. دا په پی ټی آی باندې امریکا کې دا الزام لګیدل چې یو قسم له پی ټی آی پارټي چې کومه ده د پاکستان دشمن ده، د پاکستان د ادارو دشمن ده او دا الزام چې کوم دی احسن اقبال دا دعوا کړی ده. نو دې حواله سره چې مخکې کوم اپډیټ راشي دا یو ډیر نازک خبره ده. جی مخکې چې دې حواله سره کوم اپډیټ هم راشي به تاسو سره زه په ویډیو کې شریکوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.